أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وإلى غاد عليكم عاديان تا أخام رورد هود علیہ السلام قال يا قوم ويد او قوم زما اعبد الله بندگیو کئی دا اللہ تعالی مالکم نشتر تاز پارا میں الہ غیرو حس معبود سوا دا اللہ نا ان انتم الا مفترون لئی تاسو مگر افترا کون کے افترا دا سے چھے دزان نا فیبریکیشن کئی خبر جوڑی دزان نا پخپل امیجینیشن اور پخپل خیال خبر جوڑی اور وغیلہ دا آئیڈیالوجی شکل ورکی دیتا افترا ہوئی یا قوم او قوم زمالا سلکم علیہ نگوارن تاسونا پدی خبر بانے اجرن اس اجرت نگوارن زدا خبره تاسو تکوم خالص د الله د پاره او تاسو د خیر د پاره زما وظیفه ده تاسو پکې خیر ده زما ذمہ داری ده تاسو پکې خیر ده که پیسې مې غوښتي اجرت مې غوښته بیا خو باید چې تاسو ایکسکیوز کړی وي چې څه باندې موږ سره پیسې نشته ایکسکیوز می نو زه پیسې هم نه غواړم ادا خبرم تاسو د خیر ده نو بیا اوري ولې ځکه د دین مزاج دی چې د خلکو ته مفت ورکې مفت ورکې ځکه خلک دین باندې پیسې لګول څه تیار نه دي دوی وی ارث مونږ راکړه مفت راکړه ماشوم د کریسچیانانو سکول کې داخلي 600 روپے میاشت ورکړي صحیح مونږ د نیمه نه زیات په زکات چلو نور کې خلک پیسې په دین خلک پیسې ورکول تیار دي ان اجریان دے جزما الا غد الذی مگر پاغا ذات باندې فطرنی چې پیدا کړې دې مالا افلا تاکلون آیا پستاسو عقل نکوي چې دا خبره را سره مونږ ته کوي د دې په کې ذاتی خو هیڅ غرض نشته یعنی ذاتی غرض خو د سړی وی د پیسې د ذاتی غرض د سړی وی د عہدې ځکه نو عہدې طالب یم نه د پیسو طالب یم خبره چې کوم کوم اون تاسو خیر دې پکې نو تاسو لږ عقل نه کوئ په دې خبره باندې ویا قوم او قوم زما استغفروا ربکم بخشنه غواړئ د پروردگار پلنا ثم توبوا الیه بیا رجوع کوي دی الله تعالی ته توبه رجوع ده توبه کې الله تعالی ته یو ټرن کیږي ګناه کولو سره سړی د الله تعالی نه ډیر لري لاړ شي نو دې توبه سره یو ټرن واخلي بیا الله تعالی تر سره روان شي یرسل السماء اخلاص بکی اللہ تعالی آسمان تاسو باندې مدرارن وریدن کے ویزدکم قوتا ازیاتی بکی اللہ تعالی تاسو لا قوتا دمالی قوت پہ اعتبار الى قوتکم منضمن الى قوتکم البدنیہ یعنی بدنی اعتبار سره تاسو طاقتور یی نو چې آسمان در باندې راووري فصلونه به مکیږي باغونه به مکیږي مالی قوت به کوم پیدا شي نو چې بدنی اعتبار سره قوي مالی اعتبار سره قوي نو بیا غواړي څه صحیح او ما تاسو ته وایي چې بدنی قوت سره خودوی دومره لوړ خلک تاسو لوړ خلک ډیر لوړ چې کله په عذاب راغی او الله تعالی داسې هوا سره واجب په دې ځمکه نو وی فرمایل کأنهم اعجاز نخل منقعر دوی داسې وو لکه د خرما ونه چې داسې پرتې وي وجد پاتو ځکه ډېر لوړ نو ما تاسو ته وې چې هغه د یمن او د سعودي په دامنش کې کوم صحرا چې دی هلته کې د آرام کو والا د ډرلینګ کوي څه مختلفه منسوبي ای کې اډانچي مې راوښ ډېر لوی مخلوق دی د څو ګډ مخلوق دی ولا تتولوا امگر زئی تاسو مجرمین جرم کون کے کالو دوی اوہودا ما جیتنا تارا تل ندکڑی مونتا ببینتن پیسی واضح موجزہ باندے بینہ خوش واضح شیطوئی کلتنا مراد واضح حکم بھی کلتنا مراد واضح دلیل بھی
کلت مراد واضح بیان وی دته مراد واضح معجزه ده. ما جیتنا ببینتن تارات لکڑی مونتا ببینتن پیس واضح اشکار معجزه باندې وما نحنو نیمونگا بتارکی آلیتنا پر خودن کے د معبودان اخبلو عن قولک استاد وینا د وجه وما نحنو لک بمومنین انیمونگا پتابان ایمان راڑون کی نو تمونتا معجزه نشکارا کی صرف بیان سره مونږه خپل ځان پسې روانه داسې کار کولو ته مونږ تیار دي. ان یقولون وایو مونږه الا تراکا مگر دا خبره چې عارض شوه دیتا تا رسیدلې تا بعضو آلیتنا بعض خدایان زمونږه بسوء په بدای نو لیونه کړی ته زمونږ د خدایانو او د معبودانو خلاف خبرې کې نو داغوی ازار والے نو لیونه شوی خپل خبره نه کوي. معاذالله. قال او یهود علیہ السلام انی اشهد الله تاکید سره گوا کوم الله تعالی او شهدو تاسو گوا شئ انی بریون چز بیزار لا تعلق ما مما تشركون دا هغه معبودانو نه چې تاسو شریک وي الله تعالی سره من دونه بغیر دا اللہ نا فقیدونی تدبیر کئیماتا زما حلاکولو تا جمیعاً تو منگا پختو کو لاستی ازاد دے ثم لا تنظرونی ابیاماتا اسم محلق مرا کوئی انتظار مکوئی انی توکلتو تاکک ما اعتماد کردے اللہ تعالیٰ بانے چه رب زما رب ساسو دے ما من دابت نشتد حزن دسر الا ہوا مگر دغا اللہ تعالی خزن نیون کے دے بناسیتها نمتاستوی دا ناسیت ہے دا سر عرب پسلوری سے بارے تقسیمی دیہ سے توی ناسیہ دیہ سے توی قضال دے توی فود یمین او دے توی فود یسار. صحیح سلوری سو کے عرب دے تقسیم کے ناسیہ قضال فود یمین اور فود یسار او دا طبی اعتبار سره په څلورو حصو کې تقسیم دي. طبی اعتبار سره په څلورو حصو کې د اسکل تقسیم دي. خبره ده کې راځي ندی ته وای ناسیه ار دې دا وختونه چې د سوکو نیول یون که اصل عمومي صاحب خو دې نشي تاسو څه وای دې دا نازله موږ ورته وچولې وای اللہ هو آخذ مگر دغا اللہ تعالی نے ولک دے بناسیت آد وچولی یاد نزلے داغ ان ربی تاکید سر رب زما غلا صراط مستقیم پنے غلار دے رب زما پنے غلار دے یو مانا کوئی دادا چه زما دا پروردگار دین دا پنے غلار دے یعنی دا خدای دین کا قول غواړي تو په کومه لار روانه گی په سیده لار روانه گی دا یو خبره او دویمه ده چې کرب سره ملاوي دل غواړي نو په کومه لار راځي په نه غلار باندې روانه نو د لارې په هغه سر کې درته الله تعالی ملاوي شي د لارې هغه سر کې درته الله تعالی ملاوي شي لکه چاره ډایرکشن ورکې نو ورته وروریا سان فرانسیسکو ته زه نو بس 5 نار مواخله نو نه به سان فرانسیسکو ته ورسې د 5 نار په هغه سر باندې ورته ملاوي شي سان فرانسیسکو نو صراط مستقیم په هغه سر باندې څوک ملاوي شي الله. فَإِن تَوَلَّوْا کچر تاسو مخ ګرځو فقد ابلغتکم نو مال سر who cares تاسو مخ ګرځو دا خبره نه مانی ها نو who cares بلا در پسې فَإِن تَوَلَّوْا تاسو مخ ګرځو فقد ابلغتکم نو تاکي سره ما رسول تاسو ما وصلت به الیکم آغا احکام چې زله گله شوی مغه باندې تاسو ويستخلف ربي او بدل کے براوری پروردگار زما قوما یو قوم غیرکم غیر تاسو ولا تضرونه اتاسو ضرر نشي ورکول الله تعالی تاشي ان لغون اليوم ان ربي تاکي سر رب زما غلا كل شيء حفيظ بار شي باندې حفيظ ان نگرانی کون کے دے حفيظ معنی نگرانی کون کے دے. ولما جاء امرنا اکل چراغ حق عذاب زمونگا
نجینا هودا نجات ورکم هود لا والذین کسانو لا آمنوا معه چی ایمان راوڑے د مرګرتیا کې برحمت ملنا پر رحمت د خپل جانب ونجیناهم انجات مور کړو دیتا من عذاب غلیظ د شدید عذابنا وتلك عاد ادغ عادیان دی وتلك عاد لك سړی او علاقه ته اشاره کوي ها دغه عادیان دي صحیح فار ایگزامپل پوپلزیان په علاقه کې اوسېږي نو سړی علاقه ته دغه پوپلزیان دي نو پوپلزیان سړی یو نخکاری د اشاره کوي هغه علاقه ته کوم ځای پوپلزیان او قوم اوسېږي نو وتلك عاد الله تعالی وایي دغه وادي احقاف دغه عادیان دي وَتِلْكَ عَادٌ ادغ عاد دے جحدو بآیات ربهم چې د انکار کړو په عناد د آیاتونو د پروردگار پلنا وعصوا رسولا انا فرمانی کړو د پیغمبرانو د الله واتبعوا اتباع کړو امر کل جبار امر کل جبار امر په معنا د حکم راځي امر په معنا د مشورې راځي امر کل جبار یا امر مانا دا معاملے رضی دا معاملے دا ہر ظالم غنید المغاند واتبعو فی آزی دنیا لگول شود پس پدے دنیا کی لعنتا لعنت ویوم القیامت پروز دا قیامت بان لعنتا لعنت اللہ تعالیٰ فرمائی کہ عادیانو پس دی دنیا کی ہم لعنت لگے دلدے قیامت کی عمر پورے لعنت تے دلتا لعنت پا دی بنیاد چی منگو ہے خدای بے خباسا تا پیغمبر خبر ونو مردا تباہ برباد شو لعنتیان شو سشو لعنتیان شو او آخرت کی خود لعنت چی پا جہنم کی وپراتی الا ان غادا خبردار تاکی سر غادیان کفرو ربهم کفر کړو د پروردگار پر الا خبردار بودن لري والد لحاد غادیان د پارا قوم هود هغه غادیان چې د هود قوم ذکر دوی یو بل غادیان دي دا ورپسې ذکر دی ایت سمود وای خو هغه ته یو دا کوم غادیان ذکر چې مونږ وکړو دي ته وای عاد ارم دي ته سوای عاد ارم د دې نه کنه ما ارم وانه دي ته عاد ارم دی او دا اوسه سمودیان را روان دي ته وای عاد سمود نو دا عادیان دي ور دې دې کنا مسوا ثمود هر چې دا غاد ارم قوم هود دا په وادي احقاف کې اوسېدل کوم ځای احقاف ویلي کې ادا کویک سینډ ایریا دا څنګه دا کویک سینډ ایریا دا دا هر څه پکې خي دا څنګه مشګه دا هر څه پکې چې لغون وزندار شي ورته بس خيږي پکې صحیح پکې نه نوځي ننوزی پکې او چې هوا راشي دا دلته یو ډېر روان شي اول تغال جوړ شي او هر چې د سمودیان دي د دې علاقې ته وایي وادي حجر او د دواړو په نامه قران کې سورتونه دي یو ته سوره حجر وایي بل ته سوره احقاف وایي وَإِلَىٰ ثَمُودَ لَګړو مو سمودیانو تارو د صالح علیہ السلام قال اویدو قوم زماو بداللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی مالکم نشتتا دا پارا من الہی سوک معبود غیر دا اللہ نا ہوا دا اللہ تعالی انشاکم پیدا کریے تاسو من الارض دزمکنا واستعمرکم فیا اباد کریے تاسو پا دزمک کے فاستغفرون بخنو غوالے اللہ تعالی نا ثم توبو الے بیارجو کے اللہ تعالی تیوٹانو کئی ان رب تاکہ سر رب زمان قریب نزدید بندق پلتا مجیب قبل ان کے لئے دعا داغ قالو ادویا صالحو او صالحا قد کنت فینا تاکہ سرطوی زمون میں اس کے مرجوال ایکسپیکٹڈ مرجوال مانا ایکسپیکٹڈ زمون خو نظرونه پتا لگی دیو چې تب زمونږ د قام مشری کې نو ته په ګډوډ وخت شوې تب ګډوډ وای بیٹا کا خبرې چې سړی کوي نو تاسو وای وتا به تر کې خبرې کوي انګا بنگا وای تاسو انګا بنگا لفظ وای ها نو مو خو ته انتظارو چې تب زمونږ د قام مشری کې نو ته انګا بنگا شروع ها پرتی وای تاسو تا پرتی وای شروع دینه پته ولګی چې هر پیغمبر د نبوت د دعوی نه وړاندې په هغه ماحول کې انتهایی دیانتدار سره مشهور انتهایی رښتونه سره مشهور
انتهایی پاک سړی مشهور د دې وجه خلک ټول په اعتماد کوي ځکه کده با اعتماد سړی نه نو چې دې کله بیا سلوخ کاله بعد د خدای پیغمبر خلک تا پر نه پورې سکول په خروس ورې دي اوس خدای پیغمبر صحیح بیا خبر خلک وای چې پر نه پورې تاسو کول ها په کندهار کې چې پر چیرې په اور کول اوس ناصابه تصبر شي ویلم په زمزم باندې او اوس پیغمبر شي د دې وجه د پیغمبر په ذات باندې اس یو حرف نید نبوت نه وړاندې قرآن کریم کې الله تعالی د موسی علیه السلام متعلق وای واستنعتک لنفسی ما ته ځان د پاره جوړ کړي واستنعتک لنفسی ما ته ځان د پاره جوړ کړي اوس یو مینوفیکچرینګ اداره یو کارخانه والا ټویوټا والا کوم مالک چې هغه چې ځان له کوم گاډي جوړي وکم گاډي ځان د پاره کوم گاډي جوړي هغه د اعلی درجه زر شرشه خبره نه کوم چې ځان د پاره کوم گاډي ذاتی هغه به هیڅ کار نه ځکه چې هغه پیسې نه کوي نو دی وایستلو په دې گزاره کوي څنګه او چې کوم پیسو والا گاډي هغه باسي د کارخانه مالک ځان د گاډي جوړي په چون پکې پورتي لګي صحیح اوس الله تعالی موسی علیہ السلام ته واستنعتک لنفسی ته ما د ځان د پاره جوړ کړې صحیح ادا د موټر خبره نه ده چې په فریوی باندې خزغلي دا د دې خبره چې انسانان به جوړي سبکه د انسانانو نه به انسانان جوړي نو اوس پته ولګي دا چې د پیغمبر شخصیت دا څومره اکمل ترین شخصیت الله تعالی جوړ کړي بل ځای فرمایل ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین مونږ ابراهیم لا داغه میچورټي ورکړو د بلوغ نه وړاندې now he had not attained the age of puberty هغه لا تر اوسه د بلوغ عمر ته نور رسیدل چې میچور صحیح د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق متا ست ذکر کړل چې نه صرف دا چې ځوانای کې معتمدو په بچپنه کې چې کله معصوم چې کله کوچنی والو معصومو نه هم الله تعالی د پیغمبر فیچر داسې پیدا کړیو چې هر چا ورته خپل یا پردي صحیح یا د محبت منغل سبحان الله سمره با کماله معصوم دی سمره با کماله معصوم دی حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها وای چې ما کله ده بطور دای په دې رضای مور بطور رضای دا دای لفظ لغون سپکونه لفظ دی صحیح دا دای خدمتگار حالانکه رضای مور خو باقاعده مور ده رضای مور باقاعده مور ده دغه رضای مور او خور د پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور زره قیدیان آزاد کړل سوره د هونین سلور زره قیدیان سوره سلور زره جنگی قیدیان حضور علیہ السلام تقسیم کړی وو صحابه کو او رضای خوره داغه نوم د جدامه سنو مې د حضرت حلیمه لور ده جدامه په شیما باندې مشهور ده سبحان مشهور ده شیما نوم باندې مشهور ده پیغمبر علیہ السلام چې کله حضرت حلیمه سره رضی الله تعالی عنها نو په د زنګو کې زنګو باندې شیما چا په زنګو حضرت حلیمه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پيو مور ده رضای مور ده انو د شیما دې بداسه زنګو او ورته یعنی هغه شی په د ماشوم په د مخ کې الله تعالی یو رونه خچولې د دې شیما حالانکه شیما مسلمانه نه و نه دین نه خبر و نه سنا په چې معصومه جنای و یعنی مثلا د لس دول سکالو کې لس سکالو صحیح نو پیغمبر اسلام جټې به ورکولې او کوم څنګه څنګه چې ورته وي تاسو وایي ورته الله هو کوم الله هو چې ورته وي نو ورته وي چې او زما شلی محمد صلی الله علیه وسلم تعالی س نازول پیدا کړي او تر ټوله دنیا سردار او له خو د محبت په حواله باندې او اکیه بیا ټوله دنیا سردار صحیح نو دا خدا قیدیانو کې ټوله قبیله قیدی شو نو چې قیدی شو حضرت شیما په کوم قیدی شو صحیح او چراو مدینه ته قیدیان راوستې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شناستو حضرت شیما ورته کتل ځکه ایت پته نو چې زما ورور پیغمبر دی او هغه دمر لوی سړی دی نو لوی شخصیت دی هغه چولی ده پیرامن ده او ورغاړي وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چې خدای تاسو ته زمانه مصر راغاړي وته محبت کوي رسول الله ماکشلی او ورته او زما ماکشلی رورا او زما ماکشلی محمد ما خو هغه وته تعالی الله هوې چې ته بل ټول دنیا سردار ستا په مخ کې الله داسي او نور کې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ما انت یا اختا خوري ته سوکي سپیچ کې نوښتانه دی بوډا شوی ده وته خوري ته سوکي
ورته ته ما پیژنې نه وینا وې زه شیما یم ستا پیغمبر علیه السلام وګو خو خدای دې په خیر راولا خدای دې په خیر راولا مور دې څنګه ده وی ډېره کمزورې ده مور دې ډېره کمزورې ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضور علیه الصلوۃ والسلام علی دا زما خور ده شیما دې ډېر لګولې دې ډېر څنګهولې دا زما د پيو خور ده صحیح او به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نے ډیماند کړ زما دا قوم ته به فکر شه کدا ډیماند مخې کړې وې چې ما تقسیم نه شروع کړي نو خو ما ټول دغه څه آزادول خو چې تقسیم نه کړي نو زما اختیار نشته نو زه به ریکوست کوم خپل خلکو ته البته زما د خاندان په اختیار کې چې کوم کسان دي غیبه آزاد دي نو د خپل خاندان کو چې هر څورو 200 300 هغه آزاد کړ د مدینه خلکو ته تقریر وکړ چې دا زما خور ده دا زما ارضی رشتہ داران یعنی د دوی کې زما مور ده یعنی د خاندان کې زما رضی مور ده حضرت حلیمه او دا زما خور ده حضرت شیما صحیح حضرت شیما او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ال اورورا کلمه را ته وایي دا ستاسو دین قبلو او پیغمبر علیه السلام صحابه ته وی چې ما خود خپل بنی هاشم ټول غلامان آزاد کړ صحیح او تاسو کو څوک آزادوي نو آزاد کړئ مفت کنا آزادوي نو بیا ما آزاد کړئ زب قیمت درکوم بیا ما آزاد کړئ زب قیمت درکوم ځکه ما خور ریکوست کړی دی چا کړی درخواست زما خور ریکوست کړی زب دې قیمت ادا کوم تاسو ایوه او دار پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام رضی رشتہ دار ټول صحابه وي مو خدان په پیغمبر قربانونو دا غلامان څه شي ده سپوش ارشاد داسې مسله ده صحیح شو امو خدای رحم وکړي خپل د وینې خور چې و چې دلته مرای باندې ګوتې خوده و چې دلته مرای چې مخکې چې خور مات پاتې او مسلمان شو یا الله قالوا يا صالح او صالح قد كنت فينا مرجوا تاکي سرويت زمونږ کې ایکسپیکټډ قبل هذا مخیر دے دعوت خبرنا اتنهانا آیات منکه اند دے خبرنا نعبد چې بندگی کو مونږه ما یعبد آباؤنا دا چې بندگی کول پلارانو زمونږه یعنی ته مونږ د پلارانو دین نه اړه واننا تاکي سره مونږه لفي شک یقینا یو پشک مما دا خبرنا تدعونا الیه چې تبلې مونږه غیتا مریبل فدا سو شک کیو چې هغه شک مونږ په یو بل شک کې چي یعنی ډیر قوي شک مونږ دی کی قال او صالح علیہ السلام یا قوم او قوم زما ارایتم آیات سو کتلی دی یعنی غور مکړه دي فکر مکړه دي ان كنت على بينة كشريم ذو على بينة فيواضح رنا يعني فعقل وبصيرت باني من ربي د جانب دلب زمانا واعطاني راكري ما تدخل جانب رحمة رحمت يعني نبوت يعني يودا چې الله تعالی حسهم عقل من پیدا کړي او د عقل مندانه بعد راته د نبوت رڼا هم راکړي نو عقل مندي خو مستاسو په ام مسلم ده دغه چې څو پورې ما دا خبره نه کوله خو تاسو هم په ما اعتماد کو چې دا نابغه ده دا ډېر پوهان سره دی دا ډېر پوهان سره دی نو دغه شی خو تاسو هم منئ خبره په دې دویم شي ده دا نبوت وال نو که خدای ماته نبوت راکړي ستاول قرآنی ستا په کې څه اعتراض صحیح فمن ينصرني من الله پسو بامدادو کہ زما په مقابله د الله کې ان غسیتو کمانا فرمانی د الله وکړه فما تزيدونني تاسنین کیس کوي او زیاتوي مال غیر تخسیر سوای د دین چې ما خساره او زیان کې واچي ويا قوم او قوم زما هذه ناقۃ الله داوشد الله تعالی دلکم تاسفارا آیت المعجزه نشانی نو د صالح علیہ السلام نے ډیماند وکړو وی ته مونږ ته د دې مخامخ راک او د تیګي ور ډبرینا یو بلار به وشراو بس یو بلار به تاسو سبق کتلای کنه سبق معلوم درته 63 تمام ها نو ورته دې ډبرینا یو بلار به وشرا تراو بس نو صالح علیہ السلام ورته دا کار خدای ته ګران نه دی
خو په ډیمانډ چې کله الله پیغمبر له معجزه ورکي او بیا قوم او نه مني نو الله تعالی بیا قوم معاف کوي نه بیا عذاب ورکوي. نو تاسو خو سوچ په وکړئ زه خو به الله نه غواړم الله به دا معجزه راکړي هم خو ځان ته وګورئ چې منلو ته تیار یې که نه یې تیار. نو که نه یې تیار then you have to face the consequences. صحیح بیا به نتایجو ته ځان تیار ساتئ. نو دی وی ته خو سړی وکړه که نه تشې خبرې کې. نو صالح علیه السلام الله نه وغوښته د 9 میاشتې یو بلار به وشي الله تعالی د ډبرې نه را پیدا کړي. هغه لنګه شوه بچی یې راوړه. ابتلا ور سره دا وه چې د دوی د علاقې د څښلو د اوبو ایک یو کوی و. نو ورته وی یو ورځ به دا اوښه وبس کي او یو ورځ به تاسو وبس کوئ. لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. دویم ځای کې الله تعالی فرمایي چې د دې دپاره نمبر د اوبو څښلو یو ورځ استاد دپاره نمبر د اوبو څښلو بله ورځ. او کل شرب محتضر بل ځای الله تعالی فرمایي چې هر یو ګروپ یعنی تاسو او اوښه تاسو او اوښه خپل نمبر ته به حاضرې کوي. صحیح د هغه لپاره محفوظ دی. کل شرب محتضر یعنی هر یو نمبر چې دا محفوظ دی دا خپل الیجیبل کس د پاره نم چې رز د اوښه ده تاسو به ګروبو ته نه دي کې ځکه دا ریزرو دی. دا څه دی دا ریزرو دی د اوښه د پاره. بل ورځ تاسو د پاره کوی ریزرو دی اوښه نه دي کی په اول به تاسو بیا پایس کوي شو دی بس کوي. اوس دا ګرمي و دی چې شو دی اوس کلی نو وبو به چې وبو را وبو وینه کوی وچو وشس کړه دی ویله دی مصیبت نه بسنګ الله خلاصو دا خو د تندې به هلاک شو. نو یو ورسره دا محسوسوله چې پیدا شوی په معجزه باندې دا څوک به دې کار ته تیار شي. نو یو سړی پکې تیار شه قدار ابن صالح پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته وی چې اشقى الاولین عاقر ناقه الصالح واشقى الاخرین قاتلک. د وړاندینو امتونو کې بدبخت سړی د صالح علیه السلام د اوښ قاتلو ازما په امت کې بدبخت سړی دا ستا قاتل وي. حضرت علی ته وی ما تاسو ته ویل د هغه قاتلو عبدالرحمن ابن ملجم خارجي عبدالرحمن ابن ملجم او زه هغه ځای ته لاړم هغه تاسو ته ویل هغه مسجد دا د حضرت علی رضی الله تعالی کور دی هغه تلری لکه دا پارکینګ لاټ ته راشي. مدار کنه حضرت علی روان شي دغه یو دروازه ده هي کې درانه ته بس دا محراب دی. نو دې کې مو قدرت او دا څه دا ونه ټینګ چې دی نو دغه تکي دارالامارت اوس داغه ډیر غټ دیوالونه دي. ناغه دیوالونه تقریبا د سړی د قد یادین لغون سیوا اوس موجود ډیر لوی دنیا ده. دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ گورنر هاوس جوړ کړو. څه شو گورنر هاوس د والی دفتر ولایتو او د ولایت نه بعد بیا ولایت عامه شو. یعنی حضرت علی چې کله کیپټل د مدینه منورې نه کوفه ته یوړ بیا د گورنر په ځای خلیفہ و پکې. گورنر په ځای پکې څوک خلیفہ درته ویل چې تناو پکې کیناس دغه دفتر کې نو دغه دارالامارت ورته وي. صحیح دارالامارت ورته وي. نو هغه داس لکه دغه 118 چې دی دا مسجد دی. نو مسجد کې حضرت علی د تعالی مستوره ده عبدالرحمن ابن ملجم راغی او دغه ته شهید کړ. هغه د سایت ته کوم ځای ته پریوته ده هغه یو د شیشې کې بنټه په باندې چا پیره ګرځول دي هغه باندې لیکلي دي موضع استشهاد الامام علي عليه السلام. چې هغه علاقه زیات تر شیعاګان دي هغه ځایم د شیعاګانو کنټرول کې دي. لیکلي موضع استشهاد الامام علي عليه السلام چې دا د امام علي عليه السلام د شهادت ځای دی. صحیح نو ما د مسپخین منځ هغه دغه ځای ما تاسو ته وینځ دي د علاقې یو بلته کوفه نجف او کربلا. کوفه نجف او کربلا څه شي ها نږدې دي. وَيَا قَوْمِ قَوْمَ زَمَا نَاقَةُ اللَّهِ دَاوْشَدَ اللَّهُ دَالَكُمْ تَاسْ دَپارَ آیَةً مُعْجِزَةٌ نِشَانِی فَذَرُوهَا پرېږدئ تاکل فی ارض اللہ چی خوراک کی پزمکد اللہ کی ولا تمسوها ورسوی دیتا بسوئن استکلف فیاخذکم ورنہ ابنی ستاسولا غذاب قریب فوری عذاب. عذاب قریب مانا فوری عذاب.
فعقروها نو دوی پسپینو والا عقر وی پدا سپینو والا پدا سپینو نو مواشی چې د خپې ماته شي بیا جوړ نه راځي دا خپې سخت دوره چې دا بیا جوړ نه راځي ان بیا داسې د دې وجه خو زمون په دې وطن کې د خره یا د اس یا د سشي چې په ماته شي نو بس انجام دی چې وزیر اعلان کولی تکلیف ورکړي څنګه دې جوړ نه راځي صحیح شو خبره ده کړه نو اوس دا په داس پینو باندې والا دا غریب داسې درد نه با په درد باندې مړ شو او هغه بچی چې هغه بیا هغه ډبرې ته ورته نو په ډبره کې ونه هغه ډبره اوسم شته دا شق په کې ښکاري یعنی شق نه ده کرخونه ښکاري لکیره ښکاري ښکاري لکیره ځکه خو د معجزې په حواله باندې کولاو شو دا معجزې په حواله باندې بس صرف لکیره ښکاري فعقروا دی پسپینو والا فقال نو ویل پیغمبر تمتو چې تاسو وخت تیروئ فی دارکم کور خپل کې ثلاث ایام درې ورځې نو ویلم بیر ورځ باندې دا رنگونه به مسر شي په دویم ورځ باندې به تور شي په دریم ورځ باندې به زیړ شي به خدای عذاب در باندې راځي نو دی چې ورځ خپل مخونه تاسو ته واقعي رنگونو کې تغییر راغلو بل ورځ نو چې په دریم ورځ یو کتل نن سو نو ما تاسو ته وایي چې دوی به وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين دې د ځان لپاره غرونو کې دنه بنگلې جوړې کړې وي غرونو کې دنه بنگلې جوړې کړې وي یعنی مینز غرونه دنه کړستو لوی خستاسونه په کې جوړ کړي صحیح دا کلچر چې وګوره په پیټ راکې نه حیران په پاتې شي خدای دا څنګه چې بقومونه لوی خرمه دي نو دای دغه د غرونو بنگلو ته ورننه وته چې د عذاب نه د جبرئیل امین د شاوټ نه بچو الله تعالی وی چې شاوټ ته غرون لټنګي دا خو ډېلی کټر دی او دا شاوټ دی چې سم ډېلی کټر دی خو الله تعالی فرمایي چې ما دوی ته وایي چې زنه وغواړم نو ته به دې غره کې دنه پاتې کېږي څنګه زه دې ډومبه بهر وته راو باسم نو خدای ډومبه په زلزلہ او استاد دا زلزلہ وا چې دا دې نه به واغستل هغه ته خدای به اخلاص صحیح نشته به راوځم دې په دې وسلم دې بهارو دی سرونه ماتي نو چې بار نو بس جبرئیل امین په low altitude flight نو سپرسونیک ساوند دی څه شي سپرسونیک سره زړه ذالک وعد دا یو وعده دا غیر مکذوب نه دروشوي یقیني وعده دا فلما جاء امرنا کله چراغ عذاب زمونږه نجینا صالحا نجات ورکمو صالح علیہ السلام لا والذین کسانوا لا منو چې ایمان راوړو مغود د مرګتیا کې برحمت منا پرحمت د جانب خپلنا ومن خزي یومئذ ادر سوائد د ورځنا ان ربک تاکي سر رب والقوی العزیز دغا اللہ تعالی قوت والا عزت و غلبے والا دے واخذ الذین ظلموا نسا کسان چه ظلم کرو الصیحت چلی جبریل فاصبحوا گردیدل دوی فی دیارهم کورنو کلو کے جاسمینا سر چپ پرات الٹا پرات کعلم یغنو یکونو لکا چنو دوی فیا پدائے کے پرون لکا چی پرون رو دیر سکونا الا ان سمودا خبردار تاکي سره سمودیان کفروا ربهم کفر کړو په پروردگار پر الا خبردار بو دل سمود لری والده در رحمت د الله نه سمودیان لپاره ولقد جاءت رسلنا تاکي سره راغلو قاصدان او استاد زمونږه ابراهيم عليه السلام ته بل بشرا په بشارت د بچی باندې نو ما تاسو ته ویلو ابراهيم عليه السلام واقعي ذکر کړی چې په ار کې پیدا و دو ارنا چکل النمروزیانو اغیی پا اور کی واچو اللہ تعالی بچ کو نو فلسطین تراغ فلسطین کی ازان لبیس او قاعدہ جوڑ کو دا اغا دائنا اللہ ورطا حکم کو ایجپٹ دا نو ایجپٹ تلاڑو دا ایجپٹ مالکائٹ بادشاہ اغا بد اخلاق اونی سڑیو نو اغا با سٹرینجر چی براغ او زنانہ با ورسرہ ورن سٹرینجر زنانہ که بے طبیعت تپریوتا نبی بد اخلاقی کولا دا ابراہیم علیہ السلام خدا دا سارا بشکل نڈیر خیستا وا نو ابراهيم عليه السلام نه تاسو ته ځان لوي دار سوک دا ادامه خور دا مخکې مشوره کړې و اغه نه تاسو کې ادامه روړ دي خبر دروغ نه وځه چې ما تاسو ته وي چې اسلامي اخوت هم دغه ځای کې صرف دغه دوه کسانو بل څوک مسلمان ونه نو اسلامي برادر هډم د دوه کسانو نشته صحیح انو هغه اراده وکړه نو الله تعالی شیل
فرج کړ. انو حضرت سارا ته وی ما معاف کا، هغه معاف نه کړم، ټیک شو. نو بیا را دوکم بیا فرج درې واره چې دا عمل شو نو بس اپو شو چې دا خلک کنیکټډ دی الله تعالی سره، دا الله تعالی ته نږدې خلک دي. صحیح. انو انفلوئنسر دنیا امپریس نو خپل لور یا اوریرا چې اډاپټ کړي وا هاجره دا غي نامه ده، انو هغه ورته ورکړه د خدمت لپاره، کیونکه د حضرت سارا بچی نو هغه ابراهيم عليه السلام ته دا په نکاح والا ممکن ده خدای دې بچی درکې دینا. کله چې هغه پرګنټ شو حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها انا هغه ځان پټ ساتل چې ما تاسو ته وې د انسان فطرت داره چې بنتوب سورز برګه خزه کومي او چې بنوینو بنې سره طبيعت نه لګي چې خاون کی شراکت وي. ها دا خاون داسې جيبه شي د شراکت څو برداشت کوي نه، برداشت کوي نه برداشت کوي. انو دې ځان محفوظ ساتو. خو بهر تقدیر چې بچي پیدا شو نو جیلسی لازمه و، جیلسی دا لازمی و. نو د سارا جیلسی پیدا شو ور سره نو بس هر وخت به جنگو. ابراهيم عليه السلام نے ډیماند وکړ وی دا بوزا سره دې بچي او ان ته مکه ویلی کې ام القرى ویلی کې پریدا څنګه پریدا ام القرى مکه ته ام القرى وی ام القرى ویلی کې هیڅ د ژوند څخه اسبابونه نه خوراک نسخاک نو بو نسو پوسیدل صرف د خدای کور پکې خلک به د حج په موسم ولا حج تراته بس ورځ د حج په موقع باندې به دغه ویلی آباد وا بس به بشاره شو صرف یو د خدای کور وی پاتې شو. ابراهيم عليه السلام ته الله حکم وکړ نو دوی دواړه را روان کړل. دا د زمزم کوی نه او په دغه ځای باندې یوونه ولاړه و. ابراهيم عليه السلام دوی دواړه دغه ونه لاندې کې خودل او ورسره یو مشکیزه د ابو او یو بل مشکیزه د خرماو دا ورته پرې خودل بیا روان شو. حضرت هاجر ورته روانه شو ابراهيم ته مونږه چاته پرې دی ناغه نو قتل ورته په شاپ دریم و چې په دریم ځل تاسو کو نو ورته وی چې ابراهيم دا خپل فیصله ده ک الله ویلی دی. نو ابراهيم عليه السلام اوس ورته قتل دا الله ویلی دی. حضرت هاجر په خیر کې دی مالک و وی فاذا لا يضيعنا بیا الله تعالی مونږ ضایع کینا او الله تعالی به ضایع کینا چې هاجر او اسماعیل د وجه الله دنیا آباد کړه. څه ټول دنیا آباد ده سه آباد خار هیڅ چرته نشته لکه مکه چې زمرا آباد خار ده. صحیح. انو فیضن لا یضيعنا الله تعالی به بیا ضایع کینا. ابراهيم عليه السلام ته روان شو چې کله یو داسې پوینټ اورسه چې دیو بل نه لیدل. ابراهيم عليه السلام بیت الله طرف ته مخ او ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. او الله تعالی ما د خپل اولاد خپل خدا ستا په حکم باندې ستا بیت الحرام سره ربنا ليقيموا الصلاه چې بندگی کوي فجعل فئه من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله تعالی د خلق زنه دای طرف تراغب کی او دومره د دنیا جهان میوه ورکي چې د الله تعالی شکریا ادا کی. حضرت ابراهيم دا دعا وکړه نو بس د ابراهيمي دعا اثر دی. یا سبحان الله دا پښتو ضرب المثل یو د مرغې شودې په کې دین او هر شی په کې موجود دی. دغه چې مرغې شودې کوي کله نور مکه موزمه کې اجباري شرشاک ته به نه اجغني دا یو څه سره مت د پیسې لګای نه ها موږ وایو چې دا غواګي نه دا غواګي په کې نشته کله نور هر شی به موجود دی. اوس دینه بعد څو شو ان شاء الله به تفصیل والحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمنا لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. محبوب